کمانډ تاسو ته تشریح کوم لګ ډیر ځان امپورټنت دي تاسو لپاره ونډوز 7 کې بیا راځم مایکروسافټ ورته خو یو څو ورځې په دې کې درس وایو. سو راځو ټربل شوټینګ کمانډ ته. ټربل شوټینګ کمانډ تاسو لپاره ډیر زیات مهم دي and you have to use record شروع دی. ګوره ټربل شوټینګ کمانډ څه شی دی یاد ساته. ټربل شوټینګ کمانډز اوس موږ تشریح کوو کنه. دا هغه ټربل شوټینګ کمانډز نه دي، دا هغه ټربل شوټینګ کمانډ نه دي کوم چې تاسو سره کنټرول پینل کې شامل دي. ټربل شوټینګ کمانډ یاد ساته those commands which are used to solve a Windows 7 commands problems. جسونه Windows 7 commands مشکلات دي او دا غي د حل کولو د پاره چې کوم کمانډ استعماليږي نو یاد ساتئ هغه ته موږ ټربل شوټینګ کمانډ وته ویل کیږي. ګورې صدا سي کمانډز دي چې دا غي د لارې موږ Windows 7 ډېر په اسانه سره دای کمانډ سیټ کولی شو. دا کمانډز ته موږ سمېلی شو دا د ټربل شوټینګ کمانډز وته ویل کیږي. یاد ساتئ we have two kinds of troubleshooting commands او دا troubleshooting commands چې کوم دي دا دوه ډول دي. یو ته gpedit.msc وته ویل کیږي او بل ته regedit وته ویل کیږي. regedit دا وته ٹھیک ہے نا. gpedit.msc چې کوم دي دوه قسمه commands دي. یو ته gpedit.msc وته ویل کیږي او بل ته regedit وته وایي. یاد ساتئ gpedit.msc چې کوم دی دا یو داسې کمانډ دی دې ته ګروپ پالیسی editor.miscellaneous وتاثر کی ویل کی. miscellaneous وی چې کله مختلف قسمه کمانډ یو بل سره یوځای شي نو دا ته miscellaneous وته وایي. نو gpedit.msc او سودا سي کمانډز چې دا په مدد سره موږ څه کوو we can enable or disable any Windows 7 command. gpedit.msc یو کار دی او واحد دا کار دی چې کوم یو کمانډ وایرس وخی او غیر فعال کی زی 1 by 1 چې کوم دا کمانډ خپل عادي حالت ته راوستي شي. د gpedit.msc editor چې کوم دی صرف دا کار دی we can use them. راځه خو راځه ته خورا خوشه کنه تراشه نشته دی. راځه کلاس کې کلاس تر لمغه فارغ کې تراشه بس کلاس کې مکلاس خپل راشه و تاسو بس لار تاسو راولم خان ته لار کې کسان د کو الله کراسي ټول ورس ګرځي. سو gpedit.msc یو داسې کمانډ دی چې دې په مدد سره موږ کولی شو we can enable or disable any Windows 7 commands چې کوم دي کنه. نو کو دا Windows 7 commands تاسو فعالوي یا غیر فعالوي د gpedit.msc استعمالي. خو ډیر داسې commands چې هغه وایرس غیر فعال کړي کنه نو هغه تاسو د gpedit.msc د لارې ډېر په اسانه سره خپل عادي حالت ته راوستلی شي. د دې په مدد سره یا موږ کمانډ هغه Windows 7 چې وایرس وخلی وي یو په یو موږ دا کمانډز 1 by 1 راوستي شو صحیح کار ته راوستي شو. نن سبا چې زیات کر کم مشکل دی هغه د څه دی موږ هغه د شارټکټ وایرس دی. نن سبا هر یو کس سره دا شارټکټ وایرس چې کوم دی او مشکل جوړ کړی دی. خو یاد ساتئ دا شارټکټ وایرس چې کوم دی دا تاسو انټي وایرس چرېم نشي ختمولی. که تاسو دې ته انټي وایرس انسټال کړئ کنه نو هغه شارټکټ وایرس پیژني نه هغه اتوماتیکلی تیر شي دی. نو دا شارټکټ وایرس لپاره موږ خپل یو طریقې استعمالو چې دا کوم وایرس زما کمپیوټر ته لګي نو زه اتوماتیکلی ختمولی شم. gpedit.msc کمانډ بس څنګه خلاص ویرم ته براشه gpedit.msc به تور کې and then press enter. نو ګورئ که چرته سه فار ایگزامپل زه start تراشم دې زینا run تا او پدې کې سه فار ایگزامپل gpedit.msc کمانډ gpedit.msc لیکما او دا اوکے کړئ زینا نو ګورئ دا group policy editor.miscellaneous کمانډ تاسو اتوماتیکلی خلاص شي. پدې کنفیوز کیږئ ما پدې کمانډز باندې دا کمانډز تاسو د ژوندۍ د لپاره مطلب د Windows 7 د لپاره په عام روزمره ژوندۍ کې بس تاسو ډېر زیات پکار راځي. پرابلم نمبر 1 کم دی مشکل نمبر 1 هغه سې د موږ سره هغه شارټکټ وایرسز دي.
تاسو کتلی کنه په یو ډرایو کې چرته شارټ کټ وایرس زی چې کلم هغه تاسو ختمول غواړئ نو انټي وایرس یې چرې نشي ختمولای. نیور انټي وایرس کوم دی هغه شارټ کټ وایرس چرې نشي ختمولای. دا هغه وایرس ختمولو لپاره به تاسو دا طریقو د میکانیزم استعمالوي. یو سمپل مثال به تاسو درکم. کله چې تاسو مای کمپیوټر ته راشئ کنه نو پای کې چې کوم دا ډرایو دا په تاسو رائټ کلیک کوو دیز نه کریټ شارټ کټ استعمال کې نو ګوره کریټ شارټ کټ دیز آر کریټ شارټ کټ ریلی سمپل. نو ګوره دا څونه شارټ کټ چې ما جوړ کړی دي ډېر کسان دغه سي چې شارټ کټ جوړی کی او دغه سه دنیا شارټ کټ سره په یو اس بي کې پرتی وي. یاد ساتئ زوالم چې زما خپل ډیټا ما تراکی او دغه شارټ کټ وایرس ختم کی زما د ډرایو نه نو دا په کومه ډرایو کې دی ما سره دا په دې ډرایو کې ما سره زبلا شارټ کټ وایرس په څنګه ختمو ما زبلا میرا شپ باقي دا طریقه ځان سره یاد وساتئ. د شارټ کټ د وایرس ختمولو طریقه سره زبرا شپ سٹارټ تا زبرا شپ رن تا او پرن کې وسو کما دې سره متور کوم چې نوٹ پیډ زبولی کم دې سره نوٹ پیډ او دا وسو کې کم باس नोट पैड का मेरा अवस्था और नोट पैड की बता सूडी के अट्रिब स्पेस डी डबल डॉट स्टेरिक स्पेस माइनस ऑट्स स्पेस माइनस ए स्पेस माइनस एच स्पेस माइनस एस स्पेस स्लैश एस स्पेस स्लैश डी स्पेस स्लैश अफगानिस्तान स्लैश पाकिस्तान तो बस सिर्फ दो लिखे ना. So attrib space d double dot slash steric space minus r space minus a space minus h space minus s space slash s and space slash d دا بتا سو هم خو لیکل تا space اس پکې یاد ساتي یو space دې ځای کې دی بل space دې ځای کې دی بل space دې ځای کې دی بل space دا سره دې ځای کې دی بل space دې ځای کې دی بل space دې ځای کې دی بل space دا دې space بار بدې ځای کې تاسو هم خو وکړئ. If you are not, so this command won't work. That command will also require attrib space. So the D the virus khatmoma. So badal dekho the C command D steric dot steric na matlab da di chahi. Pata nahi legi jo sona virus file ki di. Shaga told matra virus is delete kama. Kaga read only matlab da di delete tas pe right click kave delete ki gi bana. Tas your file ko re kana. Acha delete ke direct rush. Ya delete ki gi bana. It doesn't. Tas ola error dar gayi. Abort دې ته وایي سکیورټي دا ټول کپلې کې دې ختمه کته او بیا څوک زما ډیټا ما تراکا give me my all data او چې هغه ټول ډیټا ما تراکې نو دا غینه دا شارټ کټ وایرس ختم کا زه بس اور کما ډیلیټ کا سپیس چې کله سپیس وکما دا غینه پس کوم دې डी डबल डॉट बैक स्लैश steric dot lnk دا एक्सटेंशन دی د شارټ کټس چې څونه شارټ کټ زما په دې کمپیوټر کې دي کنه د डी ډرایو نه ټول ختمه کا اوس وسو کما دا بشم فایل کا دا بشم دې زینا just I have to save that زه سیف کوم دې زینا او چې کله سیف کوما هم دې डी ډرایو کې سیف کوما او زه به کوم چې remove virus dot batch دا remove virus dot batch dot bat به خامخاور کوي که dot bat تاسو ورنکو دا کمانډ به تاسو سره کار نه کوي it won't work. any name whatever ka say for example my file dot batch whatever ko dot bat به خامخا تاسو ورکوي if you didn't it won't work دا به کار تاسو نه کوي نو باید چې proper name ورکا remove virus dot batch remove virus dot bat دا به save کم دي سي نه او دا به close کم دلته remove virus dot batch کم دی ګورا دلته ما سره already available دی remove virus dot batch دا مو سره شته موجود دی او شکل هم زه په دې باندې ډبل کلیک کما نو کو کار نه کړ پلیز تاسو مخه دیګا زه بیا هم ټرای کوم چې کارو کی so here we go ډبل کلیک می پیو ګورم که چرته ډیټا را راکړو د قوا شارټ کټ واره سي ختم کړل دي سي نه دا ټول ولاکار کی شروع دی Yeah, sure, it keeps. وګوره غستا اوریجنل ډیټا تاسو له درکړه او هغه شارټ کټ وایرس چې کوم دی هغه تاسو لا ختمه نو مطلب دا دی چې کلم انټي وایرس د سره نوي
او ته غواړې چې ستا هر یو یو اس بي چې کوم دی د وایرس نه پاک شي، نو څوکه یو کین ډو دین کولی شي چې د لار نه تاسو دا طریقو دا میتھډ اپلای کړئ. یو کین ډو یو اس بي کې چې نو ته په یو اس بي چې ورکړو دا غي پسې به یو ډرایو وي کنه، یا به ای بي یا به اف بي یا به یو یا بل وي. تاسو ګورئ دا څنګه دا شارټ کټ وایرس کوم دی 1 by 1 دي نه د لار نه ختمول شي. دا یو آسان یو ایزی میتھډ دی چې موږ کولی شو دلته. اوس خبره دا ده چې څه خو به دا ریکارډ آن دی، اټ از آن. اوس خبره دا ده چې موږ دا فایل خو به بار بار ډبل کلیک کوو، خو به نه چې زه به بار بار چې کلم یو اس بي ورکوم یا وایرس راځي نو بس ډبل کلیک کوم به دی دا وایرس ختموي. دا خو زه ډبل کلیک نشم کولی، نو مخکې به یو اس بي ورکوم نو خو به زموږ کمپیوټر ته مانه به چېرته په غلطۍ سره ډبل کلیک شي او وایرس په دې کمپیوټر ته لاړ شي. نو دې دپاره به زه څه وکړم، زه غواړم چې کمپیوټر یا شټ ډاون کېږي یا ریسټارټ کېږي. نو شارټکټ وایرس دی ګوري ختموي دي لکه د انټي وایرس په شکل کې. اوس په دې فایل باندې خو زه ډبل کلیک نشم کولی کنه چې بار بار به په دې ډبل کلیک کوم او د هغې نه پس په دې وایرس صفا کوي. زه غواړم چې کله زما دا کمپیوټر شټ ډاون کېږي یا ریسټارټ کېږي چې دا کمپیوټر دا وایرس یو په یو ګوري او د هغې نه پس دا وایرس ختموي. یاد ساتئ موږ دا سمپلی داسې زه نشم کولی. که زه غواړم چې زما کمپیوټر په سټارټ کې ګوري نو بیا خو زما کمپیوټر به ډېر سلو شي، ځکه انټي وایرس هم چیک اپ شروع کوي، دی خپل چیک اپ شروع کوي. نو یاد ساتئ چې کله ستاسو کمپیوټر شټ ډاون کېږي نو د هغې نه پس زما دا سسټم د وایرس چیک کړي او بس ختم دي کړي او شټ ډاون دي شي. نو کوشش کوئ چې دا شټ ډاون کې تاسو فټ کړئ، شټ ډاون کې تاسو واخلئ. وګورئ که تاسو سټارټ ته رالی دي څه نه، نو زه غواړم چې automatically check virus, automatically check each shortcut virus and delete it. نو دا غي د پاره وسو کومه، دا غي د پاره بس دا سمپل میتھډ استعمال کوم. زه غواړم چې کلم زما کمپیوټر چې کوم دی هغه شټ ډاون کیږي نو دا وایرس یو په یو چیک کیو ډیلیټ کیږي. زه براشم دې نه سٹارټ تا، زه براشم دې نه رن تا او پرن کې وسو کومه دلته به تور کم gpedit.msc او دا به دې نه زو کې کم باس اوکې. چې کله تاسو gpedit.msc تراشه دا غي نه پس پسو کې دلته وګوره زه براشم دې نه سه ونډوز سیټینګز ته براشم او په ونډوز سیټینګز کې وګوره تاسو یو کمانډ دی script startup and shutdown تاسو ښکاری کړئ. چې کله په دې باندې ډبل کلیک کې نو script startup and shutdown چې کوم دی ډبل کلیک ویټ ها چې کله script startup and shutdown باندې کلیک کې نو راوښه تاسو د shutdown ته startup باندې ماخله دا فایل ښه. ځکه چې کله تاسو کمپیوټر سٹارټ کیږي نو دا ډېر زیات سلو کی تاسو کمپیوټر شټ ډاون تراشه راوښه دې زنه اډ بٹن باندې وکلیک کې راوښه براوز تا او دا کوم فایل چې ډی ډرایو کې تاسو جوړ کړی کنه هم دا واخلا وګوره هغه ډی ډرایو کې تاسو لري ریموو بنچ دې کنه دا دې زنه اوپن کباس وګوره دا اوکے کا and then click on OK button دا اوکے کا دا کلوز کړئ زنه او دا غینه پسو کا راشه سٹارټ تا بیا راشه دې زنه رن تا او صرف یو کمانډ اپلای کا gp update دا وسه او چې کله تاسو اوکے کړئ زنه وګوره تاسو کمپیوټر چې پالیسی اپډیټ شي مطلب دا چې تاسو کمپیوټر کې بیا شارټکټ وایرس چې نشي جوړې دي مثلا دا نورو فولډر د لپاره کار کوي د نورو فولډر د لپاره څنګه مثلا سی ډرایو د سی ډرایو د لپاره موږ د ټول کمپیوټر د لپاره جوړل شو په سی ډرایو کې شارټکټ وایرس نه ای ډرایو کې ډی ډرایو کې صرف یو اس بي لپاره مو سره دا کمانډ او که تاسو فار ایگزامپل یو اس بي کې کوئ نو د دې لارې کولای شئ یو کین اډ دټ نو ګورئ شارټکټ وایرس چې کوم دی اوبه څنګه اپلای کوم هاو بیا وته ګورئ کلم که تاسو غواړئ چې فار ایگزامپل دا شارټکټ وایرس د خپل کمپیوټر نه ختم کړئ پلیز دا ویډیو بیا وګورئ بس کې تاسو تکراری عمل پې کولای شئ تاسو کچر که فار ایگزامپل زه غواړم چې سی ډي ای اف ټول ماته چیک اپ وکړي په دې باندې رائټ کلیک په دې فایل باندې او راشه اډیټ تا او دا شارټکټ وایرس ډیلیټ کا نو دا کاپی کا کنټرول سی یا اډیټ راشه دې سره کاپی کا او بیا سو کړه د راشه دې پیسټ کا اډیټ اینڈ پیسټ او د ډی په ځای سواله دلته سی واخلا خو په سی کې یاد ساتي دومره وایرس نه وي بلکې ای وته لیکي بس
بیا دې ځنه کاپی کا کاپی یعنی ایډیټ تراشو دې ځنه کاپی کا او د کاپی نه پس کم دی انټر سره لاندې ایډیټ تراشو پیسټ کړي ځنه او دا ای په ځای باندې سواله اف او دې ځکه تاسو اف والے بس نو at a time دا یو فایل چې کله تاسو کمپیوټر شټ ډاون کیږي د درې وانه ډرایو کې بلا وایرس شي کوي او 1 by 1 به تاسو ختم کیږي نو ګورئ دا فایل د اډ کولو طریقه څه ده سو غواړم چې کمپیوټر په خپل باندې سو کی وینډوز 7 خود به خود دا فایل چک کی او ډیلیټ کی زبراشم سٹارټ تا زبراشم رن تا او پرن کې بده زنه سوال ما جست gpedit.msc بولی کما دا بده زنه اوکے وکم دا غینه بعد چې کم دی را بشم وګوره دیزه کې وینډوز سیټینګز ته براشم په وینډوز سیټینګز کې بس سکرپټ سٹارټ اپ اینڈ شٹ ډاون باندې بکلیک کم یو تاسو سره سٹارټ اپ دی بل تاسو سره شٹ ډاون دی سٹارټ اپ باندې زکم کوي چې کلم تاسو کمپیوټر سٹارټ کیږي نو بس تاسو کمپیوټر سلو کوي ځکه دی وایرس پسې ګرځي اب سولوشن دی دا وجه تاسو کمپیوټر لاګینګ باندې زیات کافي ټایم اخلي تاسو به شٹ ډاون تراشه دا فایل پتا سره وینا ایڈ باندې با کلیک کې بیا راشي براوز تا د براوز نه پس چې کوم دی بیا کلیک آن اوور دیر چې کوم فایل کوم ځای کې تاسو سٹور کړی کې په ډیسکټاپ سٹور کړی ډیسکټاپ تراشه او په ډی ډرایو کې څه کوي ډی ډرایو تراشه remove virus.page دا به دې سره اوپن به کما دا به اوکے کوم دلته and then click on OK button نو ګوره دلته سه فار ایگزامپل کلوز کړي زنه دا بیا وراشي دلته کې سٹارټ تا زبراشي دې زنه رن تا او پرن کې بس وته ورکما جی پی اپډیټ دا به لیکما او دا به اوکے کوم باس چې کلم تاسو جی پی اپډیټ تراشه کنا نو ګوره زما دا پالیسی به اپډیټ شي چې کله تاسو سکسسفلی کمپلیټ سکسسفلی ته لیکي مطلب دا چې دا سیټ دا کمانډ تا ټکی اپلای کړی دی دې به تاسو سیټ کړئ ډېر کسان داسې نه چې دا کمانډ ډېر لګلیمتي دی که تاسو نه پکې معمولی چرته غلطي شونه دا کمانډ به تاسو سره کار نه کوي نو مونږه an easy way to delete all shortcuts from Windows 7 یو ډېر اسانه لارم شته د کوم کسانو چې په کمپیوټر کې شارټکټ وایرس وي او غواړي چې ختمه کې دا ټول دا شارټکټ وایرس ختم کې نو څنګه به ختموي تاسو نو دا غیر لارې موږ یو سمپل طریقې اپلای کوو که یو کس ماته وی چې زما په دې کمپیوټر کې شارټکټ وایرس دا ټول ختم کا نو څنګه به ختمو ما هاو ټو ریموو دې خدا دا خبره ده چې دا کمانډ به تاسو بار بار کوئ چې کله تاسو په کمپیوټر کې شارټکټ وایرس راځي نو یو ځوی مکه کلیک کوئ بلکې شارټکټ وایرس تاسو دې نه فالو کولی شئ یو کین ډو دیٹ هلو ایزی وے څه آسان لارې څه موږ سره دا غي آسان لار دا چې زراشم دې نه سٹارټ تا زراشم دې نه وګوره رن تا او پرم کې بسو کما gpedit.msc بو کما gpedit.msc ګوره د gpedit.msc او طریقه تاسو ما بلم خو درې وکنه چې تاسو په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک کې راشه نیو ته دې نه او راشه شارټکټ تا او دې نه تاسو gpedit.msc دا آسان لار ده دا به نیکسٹ کما او دا به دې نه فینیش کم باس نو ګوره چې کلم تاسو ډبل کلیک کې په دې باندې وګوره راوښم دلته وګوره تاسو وینډوز سیټینګز کې یو طریقه ده د سکیورټي سیټینګز ته راشي او په دې سکیورټي سیټینګ کې بسو کې دا سافټویر ریسټریکشن پالیسیز ته راشي وګوره تاسو ته سم نه لګلې نو ریسټریکشن نو سافټویر ریسټریکشن پالیسیز ډیفاینډ مطلب دا دی چې تاسو دا وایرس ختمول غواړئ کنه نو په اسانه توګه سره به څنګه ختموي تاسو نو زه به څه کوم زه به سافټویر ریسټریکشن پالیسیز باندې به رائټ کلیک کوم او را به نیو سافټویر ریسټریکشن پالیسیز ته راشم کچری تاسو سره ني کو تاسو سره موجود نه دي ځکه تاسو په دې کلیک او دته وی چې نو سافټویر ریسټریکشن پالیسیز ډیفاین نشته دي سر نو سبا کې په دې سافټویر ریسټریکشن پالیسیز باندې رائټ کلیک کې نیو سافټویر ریسټریکشن پالیسیز باندې کلیک بیا براشه تاسو باندې وکلیک کې ډیزیګنیټډ فایل ټایپس ته براشه ورته ښکاری کنه تاسو ته په دې ډیزیګنیټډ فایل ټایپس ته براشه او د کیبورډ نه تاسو ال پریس کې ال چې کله ال وخه ماته وی ال کې مخامخ اسې کړی دی وتا شارټکټ بس دې نه ریموو کا باس او دا یس کا او دا اوکے کړی ځه سمپل طریقه ها بالکل فل کمپیوټر سیدا ډی دا ای دا وات ایور بیا رائټ کلیک په دې باندې او یا ریلوډ کیا وات ایور یو وانٹ ټو گو آسان خبر ده بس سٹارټ تراشه رن ته دې نه او دلته کې سوکا جی پی اپډیټ ولیکه جی پی اپډیټ
and then presenter بس دا دغه یو اسانه طریقه ده چې کله مونږه جی پی اپډیټ ولیکو او دې سکسسفلی درکیدله دیټس فیلینګ ګډ صحیح ده تاسو نو ګوره کچره تاسو د وینډوز 7 کې دا سونه شارټکټس دي او دا 1 by 1 تاسو چرته ختمول غواړئ دا سونه شارټکټ وایرس تاسو په دې کمپیوټر کې او انټي وایرس تاسو هغه شارټکټ وایرس ختمي نه او تاسو په دا طریقې خامخا استعمالوئ اپډیټ د سمون معلومات راګی او دا ټیک دي وګوره یا خدا طریقې استعمال کې او یا تاسو کومه دا سٹارټ تراشه د رنتا او دا غي د لاړ نه جی پی edit.msc چې کوم میتھډ دی یا تاسو هغه استعمال کې یو خبره ده چې کله تاسو د جی پی اپډیټ تراشه کنه او دې سره وینډوز سیټینګز تراشه په دا غي نه پس سکرپټ سٹارټ اپ شټ ډاون دا طریقه هم صحیح ده او کله تاسو سکیورټي سیټینګ تراله او دې سره وګوره تاسو چرته سه فار ایگزامپل سافټویر ریسټریکشن پالیسیز تراشه نو کچره تاسو سره دا نه موجود نو رائٹ کلک کا دا ډیلیټ په نه وي تاسو سره بس جست رائٹ په کلک کا او نیو سافټویر ریسټریکشن پالیسیز تراشه ډیزیګنیټډ فایل ټایپس باندې کلک کا د کیبورډ نه تاسو الوخه چې کله الوخه نو ایکسټنشن الن کې مخامخ اصلي کلی دی فایل ټایپ کې شارټکټ بس دا ریموو کا بس دا یس کړي سي نه اوکے کړه دا کلوز کا اور سٹارٹ تراشه پرن کی سولی کې تاسو جی پی اپډیټ کمانډ ډیزاین استعمال کړئ بالکل اتوماتیکلی هغه وایرس ختم کی خود بخود هغه وایرس تاسو سره ختميږي یو نیم کسانو سره تاسو کتلی کنه چې دا فایلز ني دا رائټ کلیک چې پراپرټیز تراشه تاسو کنه نو دا هډن ټیک مارک چې کوم دی هغه اف وی کار نه کتلی کنه تاسو ډیرو کسانو سره دا کمپیوټر وایرس وخلی کنه نو چې کلم تاسو دا هډن ټیک مارک اف نو دیم تاسو را ټیک کولی شي چا سره شته یوز کې دا سیو فایل هاف یو اغم تاسو کوم دی د دې ریموو وایرس ډاټ بیچ ته لاړ چې کله ډبل کلیک کې هغه فایل به تاسو اتوماتیکلی ټیک پې کیو بیا تاسو ان هاید او هاید کولی شو تاسو کتم شي داسه نو دا هغه یو سمپل طریقه و نو موږ نن ټربل شوټینګ کمانډ کې نمبر اف پرابلم سو وی پرابلم نمبر 1 چې آی شارټکټ وایرس په څنګه ختميږي او دا یو سره پراپر څه طریقه ده چې کله تاسو شارټکټ وایرس ختمول غواړئ کنه نو دا هغه ایزی میتھډ دی چې د شارټکټ وایرس چې کوم دی هغه د جی پی edit.msc یا د بیچ د لارې نه د بیچ فایل د لارې نه دا ختمولی شو او زه غواړم چې کمپیوټر په خپل باندې ډیلیټ کړي دا غواړم چې دا پراپر میتھډ او دا طریقه بس یې